دا اللہ پاک بیشمیرا نعمتنا او احسانات تی پدے بیشمیرا نعمتنو کے دین اسلام یولوے نعمت تے او دا دین اسلام علم زدکول پہر نارینا زنانا باندے لازم دی و دا دین دا زدکولو تعلق دا دینی مدرسے سره دے او دینی مدرسے دا حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش پڑھوں منے روز باندے دا دینی مدرسو شورو شویدہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو نو دل دا علم ضرورتو دا مدرسے ضرورتو نو اللہ وطا میدان عرفات نا مدرسہ جوڑا کرلا او طول فرشتے او آدم علیہ السلام پا دغ مدرسہ کے داخل شو او اللہ والا علم ورکو بیا امتحان مقرر شو پا امتحان کی رنبنے تپوس فرشتون اوشو انبئونی بی اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین فرشتو مالا خبر راکے نو فرشتو سبق یاد شوے نو وسبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا علم اظہاریو که نبی دویم تپوس آدم علیہ السلام نا اوشو وی انبئهم دانا خبر فرشتے است خبر کا آدم علیہ السلام لگ وقت طول سبق وورو فرشتے اس پا دے پویش چے منگ نپویگو دے پویگی پوزیشن دا آدم علیہ السلام واضح شو چه طالبان تا پوزیشن میں لوشی نو بیاد آغی دا پارا جلسہ کیگی دستار بندی تقسیم انعامات وغیرہ چه کم پوزیشن اغشت دی داغوی حوصلہ افزائی وشی او چاچه پوزیشن اغشت ندی ناغی دا ترغیب دی چه راتلون کی کال لے امتحانات دا پارا دون خواریو کے چه تازم پوزیشن واخلے نو آدم علیہ السلام پوزیشن اغشت اول نمبر کامیاب شو دو انعام اللہ ورک یو انعام دا چٹولو فرشتو و تسجدو کرلا او دویم انعام دا چه جنت تے داخل کو نو دا دا دینی مدرسے غشورو دا حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش پر ازبانی شوی دا او دا غشان زمان پیغمبر علیہ السلام تا چه پا کم عرض اللہ پیغمبری ورکللا ہم پا اغرضی والا دینی مدرسہ ہم ورکللا غار حیران اللہ پاک مدرسہ جوڑا کرلا اور بنے طالب علم پخپل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او معلم او استاذ ورطا پخپل اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام استاذنا اگر صرف واسطہ او معلم پخپلا اللہ پاک دا سورة رحمان اول کے اللہ فرمائی چے الرحمن علم القرآن اغا اللہ چے صفتن میں رحمان دے علم القرآن اغا پخپل تعلیم دا قرآن ورکا نو معلم او استاذ اللہ او طالب علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا قرآن پاک دا طالبان او عالمان او دا استادان دا طول دے خوشحال شی او فخر دیو کی پدے کہ دوی اغی کار کے لگی دلی دی پکم کار کے چے اللہ و رسول اللہ اول پخپلا لگی دلی دی
دا الله صفتی نمونه ډیر دی اور الرحمن صفت چراغه دې کې اشاره دی ترا چې موږ ته د دین د علم او د قرآن الله را کړی دی نو دا الله په خپل رحم کرم موږ را کړی دی دې کې زموږ مهنت مشقت او کمال نشتا نو غار حرا ډومبنه مدرسه جوړه شولا بیا دې نه پس پیغمبر علیه السلام کور ته تشریف راوړو نو کور کے مشر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیغمبر علیہ السلام معشومان لوریان وی اغیت درس قرآن شروع کا لکا کور کے دا بناتو مدرسم شروع شلا مدینه منوره ته پیغمبر علیه السلام چې هجرت وکړ مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبا او دونکاچه جوړه کړله او دغه ډبې او دونکاچې ته به وې صفه او په دې به د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام راجمع کېدل او د دین زده کړه به کوله قرآن به زده کو نو چې کله دې خلکو قرآن زده کړه د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام ذمہواری ور پغاړه کړه بلغوا عني ولو آیا او زما د طرف اورسوي تاسو اگر که یو آیات وي نو صحابه کرامو خپل ذمہواری پوره کړې ده او موږ پورې قرآن را رسول دي مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام داسې مختصر حکومت هم جوړ شو او چې حکومت جوړ شو نو بیا غیر چاپیره ملکونو کې بادشاهانو ته خطونه لاړل د اسلام دعوت ورک او چاته وفد او جرګې هم لاړلې دې سلسله کې پیغمبر علیه السلام پښتنو ته هم د اته صحابه کرامو یو جرګه را لېږلې وه اته صحابه کرام چې د هغې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه پښتنو ته دا جرګه راغلله پښتانه دغه وخت کې کم ځای کې په افغانستان کې کوه سلیمان دا یو علاقه ده او پښتانه په دغه ځای کې خو دغه وخت کې لا پښتون نوم پې لګېدلی نو افغان به ورته وي افغانان اصل کې دا د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاد کې د 2 زامنو اولاد افغانستان تراغلیو او دیتے بے بنی اسرائیل وی بیا پا مصر کے بخت نصر یو ظالم بادشاہو آغا بنی اسرائیلو بانے ظلمنا شروع کرل بیت المقدس اخپل قبضہ کے واغشت او بنی اسرائیلو کے زوانان قتل کرل بوداگان او معشومان غلامان کرل او آخر کے زنانو بعزت تے لاس واچو بنی اسرائیل را جمع شو چې دا ظالم خو زمنګ د زنانو بیزتی کوي او د سره خو یواز جنگ کولی نشو په افغانستان کې کوه سلیمان سره چې زمنګ کم رشتہ دار دي هغوی پسې بلاړ شو بزان سره یوځای کو په شریکه به سره جنگ وکړو نو بنی اسرائیل د مصر نه کوه سلیمان ترالل د خپل عزیزانو سره ملو شو او د بخت نصر ظلمونه وتا ذکر کړل وته وی چې په دې جاړو نه چې بخت نصر زمنګ ځوانان قتل کړل بخت نصر زمنګ معشومان او بوډاګان غلامان کړ په دې نه جاړو په دې چې بخت نصر زمنګ د زنانو بی عزتی کول غواړي نو کوه سلیمان کې چې کم بنی اسرائیل لی اغوی آه و فغان اوکو یو شور و غوغا جوڑ شوا چې خمنگ لا جمدیو او بخت نصر بزمنگ دا زنانو بی عزتی کئی لدغه آه و فغان نرست دا دوینم افغان جوڑ شو اس کوه سلیمان سرا چې کم بنی اسرائیل لی نو دا اغوینم افغان شو اس دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا وفد او جرگا افغان
ایمان لراغللا او د پیغمبر علیه السلام پیغام ورته ورسو نو د افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ښه قدر عزت وکړه او ورته وایي چې کم مشر را لېږلی موږ به هغې مشر سره اول ملاقات کوو بیا به فیصله کوو نو صحابه کرام ورته ډېره ښه زموږ مشر سره ملاقات وکړي نو افغانان مدینه منوره ته لاړل او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړه د پښتنو پیغمبر علیه السلام سره ډېرې ښکلې خبرې وکړلې د پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل اولئک فتحان الاسلام یعنې پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشتۍ سره مشابه کړ او دا پښتانه چې دي نو د دې کشتۍ لاندینۍ تخته عربی کې ورته فتحان وایي پښتو کې به پشتي ووایو نو دا پښتانه د اسلامي کشتۍ پشتي ده اولئک فتحان الاسلام دا لفظ افغانانو د مدینه منورې نه چې افغانستان ته راوړه نو په لاره دې کې ترمیم کېده دا ټکې اوړېده چې افغانستان ته رالل نو افغانان خپلو کلیوالو ته وایي چې پیغمبر علیه السلام خو زموږ په باره کې وفرمیل اولئک پختان الاسلام دا فتحان په ځای وایي پختان الاسلام نو پختان لفظ جوړ شو بیا دا پښتانه لږ بې ځایه قلقله کوي نن کې قلقله نه وه خو دوی پکې وکړه پښتانه د پښتانه وروسته بیا پښتانه شو یا پښتون لفظ ته جوړ شو بیا دا لفظ چې د سند او پنجاب طرف ته ورسېده نو د هغه ځای خلکو وی چې پیغمبر علیه السلام د دوی باره کې وفرمیل اولئک پټان الاسلام نو د فتحان نه پټان جوړ کړ نو پښتانه د پیغمبر علیه السلام حکم یې منلی دی او ایمان یې راوړی دی دې نه پس هم صحابه کرام تابعین تبع تابعین په دې پیښور په لار باندې د اټکه پورې او ټول هندوستان ته رسېدلی دي او د اسلام دعوت یې ورکړی دی عبدالرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کابل تراغل و جہاد لا او دا اغزینا دا پیخور پلار اٹک ترسیدلی دی اٹک کے یو صحابی اسلامی نظام چلو لے دے او بیا خپلا یو قلعہ ځان له جوړه کړې وه او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی و د صحابي نوم د محلب ابن ابو صفرا او العتک د ده د قبیلې نوم دی نو د بهر ولیکل العتک اوس د اټک د خلکو ژبه په عربۍ نه وړې ده د هغې اول نه وی اتک اتک او وروسته بیا وی اټک اټک دا موجوده قلعه دا د اکبر باچا د لاس جوړه ده او دې نه مخکې دا د صحابي د لاس جوړه وه اوس سوال دا دی چې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښود قام قبیله او بچي یې پرېښودل او زرګونه میله لارې وواله او زموږ علاقې ته رالل نو زموږ د علاقو کې څه ښکلې کارخانې وې نه څه ښکلې باغ و بهار و نه صرف دې دپاره دیني تعلیمات را رسولو دپاره صحابه کرام زموږ د علاقو ته رالل نو صحابه خپله ذمواري پوره کړله موږ ته قرآن را ورسو اوس د موجوده زمانې د مسلمانانو ذمواري ده چې کومې علاقې ته او کومې زمانې ته د قرآن درس رسېدلی نه دی نو دا موجوده مسلمانان به هغه ځای ته خپله ذمواري پوره کوي درس قرآن به رسوي نو دې سلسله کې زموږ د عالمان صاحبان دا دیني مدرسې جوړوي ځای په ځای وړې
مدرسې لوی مدرسې د بنینو د بناتو او پاغې کې د دین تعلیمات ورکي نو موجوده علما خپل ذمہواری پوره کوي د قرآن خدمت کې عام مسلمانان لګیا دي څوک د ناظرې خدمت کې دي څوک د حفظ څوک د قرائت او د تجوید څوک ترجمه او تفسیر او څوک د نور علمونو خدمت کوي هر بنده د خپل وس مناسب دا ناظرې والا داسې یو پوټی موږ ته د کمې درجې ښکاري خو د الله نظر کې وګوره چې ناظرې والا ته به کم مقام وي یو حدیث مبارک کې دي چې چا په ناظره قرآن ویلی دی او دی 200 آیات روزانه تلاوت کوي او دی وفات شي دی خو خدای بخلی دی او د د قبر نه چاپیره اوه ګناهګار مړي د په سفارش الله بخلی دی چې موږ ته کمزور ښکاري د هغه په برکت او په خاطر خو ګناهګار نور بخلی کېږي چې دله به کم اجر او ثواب وي نو چې داسې لږه نوره خواري وکړي نو دا درجه بیا نور هم اوچتېږي حفظ دې وکړي نو نور به هم اوچت شي په ترجمه او په تفسیر دې ځان پوه کړه عالم جوړ شولې نو بیا به دا درجه دې نوره هم زیاته شي د قیامت پر د امت د بخنه د پاره الله پاک باندې لټي نابالغ ماشوم چې مړ شوی دی د قیامت پر هغه تم الله اختیار ورکړي سفارش کوا شفاعت کوا نو ماشوم وای مور پلار را لو بخا چا چې می جنازه کړي د اغم او بخا نو د یو ماشوم په سفارش دونه بخنه وشي حافظ سفارش کوي د لسو کسانو شهید د اویا کسانو اجي سے د سلور سو کسانو او آخر کې عالم ته وي تم سفارش وکا عالم وي یا الله زما تعلقات دنیا کې ډیرو سمې مقتدیان او سمې شاګردان سمې خپل خپلوان او سیاران دوستان نو دا خو ډیر خلک دي که د ډیرو سفارش کوم او چته یو پکې پاتې وي او دوزخ ته ځي او ما ته مخ راوړي چې مولوي صاحب ما پیژنې نه زه خو د دوزخ ته بوتلم مام ته خلاص کا د یو سره بس کوم دی به خفه کېږي الله وایي نن د ګیلې او د خفګان موقع نه ده ستا متعلقین که د اسمان د ستورو په مقدار شي او ته وی چې وی بخه نو دا ټول درله بخمه نو دی عالم کې څه چللی عام انسانانو په شانتې دی خو کده کې دا کمال راځي نو دا د قرآن د برکته د قرآن د خدمت د برکته په دې وخت کې به تاسو د خپل استادانو ته ګورئ چې د دوی لمن به نیسو ډېره ښه ده چې د دوی لمن ونیسئ دا خوښه نه ده چې دا مقام ځان له مستقل تاسو ته الله درکړي نو دې له لږ غوندې محنت ضرورت دی چې د دنیا د کارونو له څونه ټیمونه ورکوئ نو دغه شانتې لږ غوندې ټیم دی خپل مولوي صاحب له ورکه چې مولوي صاحب زه راځم ما ته د ورځې یوه مسله ښیه نو کال کې به 365 مسلې زده کړي کله ډیر وخت ورکنو ډیر لږ وخت کې به تانه لوی عالم جوړ شي نو بیا دا مقام تعالی الله درکوي چې دا بې شمېره خلک تاسو د ځان سره بوتلی شئ نو دا دیني مدرسې د دین د خدمت دپاره چوڼی دي میدان حشر کې دا تمام مخلوقات به راجمع وي او دومره جخ جخ به ولاړي لکه جاجر کې کارتوس چې جخ پراته دي نور ځای به نه ملاویږي خو دا ټول میدان به الله پاک خالی کوي یو په یو به ټول د دې میدان نه اوباشي د پولیس ورات باندې با یو یو پوری وځي نو څوک دوزخ ته پریوتل او څوک به جنت ته لاړ شي د پولیس ورات کې ځای په ځای کونډې دي چیک پوسټونه دي او د هر عمل تپوس هم دی او چې کله په ګیټ ور داخلېږي نو ډومبی فرشتو تپوس کوي څوک خپل تعارف وکړه نو چې تعارف وکړي نو بیا په پولیس ورات باندې ور روان شي نو بیا نصیب خپله ده چې پورې ورته وګورځي
او چې کله عالم پولیس رات باندې ورزي نو د توې تعارف کنه دی وي د فلانه مدرسې استاد د فلاني جماعت امام خمولای صاحب ته دلته کې ودرېګا دی وی چې نور ته اجازه ته شو چې روان شه او زه ودرلم چې ماته سوي نو فرشته وته وي مولوی صاحب ته مې دی له ودرولې چې په دې پول سوګ او ته پیژنې نو دا ته وای چې دا پیژنګلو دی دا مې رشتہ دار دی دا مې اشنا دی دا را لروغ پورې باسا نو ستا په سفارش باندې به روغ پورې باسما نو عالم په دقه ځای کې ولاړي د خپلو مقتدیانو د شاګردانو د عوامو چې کوم سره په دنیا کې ښه تعلق پاتې شوي د هغې سفارش کوي او د دې عالم په سفارش باندې الله په پولیس رات باندې روغ پورې باسي نو د دې خپلو عالمانو سره او د طالبانو سره په دنیا کې د مینې محبت تعلق جوړ کا الته به دې پیژني او الته به دې هم سفارش کوي د عالمان او طالبان په دې عامه دنیا کې د عوامو دپاره یو لوی نعمت دی او عوام دې د دې خپلو طالبانو عالمانو سره کم از کم مینه محبت وکړي نو دا مینه محبت چې دی نو دا د مرګرتیا ذریعه به جوړه شي او څنګه چې الله عالمان او طالبان د علم د برکت جنت ته بوځي